خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کا ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. ګران اورېدونکو تاسو غوږ د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردان په خصوصي خپرونه کې چې د مورنو ژبو د عالمي ورځ په مناسبت سره ده. په دې کې ستاسو قربا اکبر هوتي او ما سره ناست فاروق جان حسین هم موجود دی. د نننۍ ورځې بنیادي موضوع چې دا نو د مورنۍ ژبې عالمي ورځ چې دا د ملګري ملتونو د یونیسکو د چارټر کې شامل ده او په ټوله دنیا کې د مورنو ژبو عالمي ورځ مانځل کېږي. په دې لړ کې ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 خصوصي خپرونې چې دی نو هغه وړاندې کوي خپلو اورېدونکو ته او نن هم په دې لړ کې ستاسو قربان اکبر هوتي او فاروق جان حسین هم نن به د مورنۍ ژبې په اهمیت د هغې په آئیني او قانوني اړخ باندې او د ملګرو ملتونو چې هغه چارټر دی په کومه ذریعې چې دا ژبه چې ده نو د دې د مورنو ژبو په حواله باندې چې د عالمي ورځې نمانځلو فیصلې شوې ده په هغې به خبرې کوو. په اخره کې زه خپل اوریدونکو ته دا خواست کوم چې اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. موږ هر کله دا هرګز دا نه وایو چې تاسو پښتو اردو مه زده کوئ، تاسو انګریزي مه زده کوئ، تاسو فرانسیسي ټولې ژبې زده کوئ ځکه چې دا د رابطو ذرایع دي. خو د خپلې ژبې ارزښت ځکه معلوم دی چې ماهرین دا وایي د ژبو ماهرین چې کم ماشوم په کم ژبه کې خوب ویني په هغې کې اته علم پکار دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې د خپلې ژبې سره مینه پیدا کړئ، د دې لیکل زده کړئ، د دې لوستل زده کړئ او د دې دپاره کوشش وکړئ چې دا ژبه ستاسو د اقتصاد ژبه شي، د عدالت ژبه شي، د تعلیم ژبه شي ځکه چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم، روزګار دا چې دی نو د یو مضبوط اقتصاد بنیاد جوړي او د دې په ذریعه باندې تاسو د یو خوشحاله ژوند ته چې دی نو هرکلی ویلی شئ. ډېره مننه، کور مو ودان.